یا ایها الناس اعبدوا ربکم اے د ټولي دنیا خلقو یو وګڼئ خپل رب. ابن عباس سے وی وحدوا ربکم، ولې عبادت هغه ته وی چې په توحید سره، چې توحید په ګنینو هغه عبادت نه دی. نو هر عبادت چې قران کې ذکر شي ابن عباس سے وی نو مراد نه توحیدی دا دعوه شو. اول دلیل الذي خلقکم، هغه ذات چې تاسو پیدا کړی یې په نفس کې وګورئ. والذین من قبلکم، هغه خلق پیدا کړو چې تاسو نه مخکیو یا تاسو هغه مشران هغه الله پیدا کړو. یا والذین من قبلکم، تاسو چې د چا عبادت کوئ الها او توای نو هغه الله پیدا کړی. سورۃ نحل کې بیا تایید راځي لعلکم تتقون. د دې عبادت فائدہ څه ده؟ دې لپاره چې بچ شئ د عذاب نه. دا دلیلونه دو ذکر کړل د انسانانو په نفس کې، او ذکر کوي آفاقی کائناتو کې. الذي ذات جعل لكم الارض فراشا، چې ګرځولې ستاسو د پاره زمکه فرش، والسماء بناء، او اسمان یې جوړ کړی دی چت. او دریم وانزل من السماء ماء، او نازلی د اسمان نو بو، فاخرج به، پس رو باسی پدی او بو سرا من الثمرات، هر قسم میوی، رزقا لکم، د پاره د خوراک ستاسو. دا پنځه دلیلونه شو تر دې ځای پورې. ثمره دا ده الله دا درکړي تاسو له، او تاسو نه سغواړي دا غواړي چې ما سره شرک مکوئ. بس فلا تجعلوا لله اندادا، مگر دوی الله سره شریکان، وانتم تعلمون، او تاسو خپويږئ چې الله سره شریک نشتا. یو دا معنا، یا خپويږئ چې دا کارونه بل څوک نشي کولای بغیر د الله نه. دا ذکر شو سره د پنځو دلیلونو نه. ودی په قران اعتراض وکړو، ولې دا قرآن راوړی و، دا د الله کتاب نه دی. الله تصدیق د قرآن ذکر کوي اور پسې او د پیغمبر. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا، اے خلقو که تاسو په شک کې د هغه کتاب نه چې موږ نازل کړی دی په خپل بنده باندې، نو د دې حل ډېر آسان دی، دا شک به اوس لري شي. فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تاسو مراوړئ او جوړ کړئ یو صورت په شان د دې قرآن، او یوازې تاسو نه ودعوا شهداءکم من دون الله، راوغواړئ خپل مددګاران بغیر د الله نه چې څومره دي، ټول راوغواړئ د دې لپاره. ان کنتم صادقین، که تاسو رښتینی په دې خبره کې چې دا قرآن د الله کتاب نه دی. د قرآن ډیر په اسانه طریقه باندې حل وکړو چې بس دا شک به وسوځي. تاسو عربی په خپل عربی باندې ناز او فخر کوئ، تاسو یو صورت جوړ کړئ، یو ادنا صورت هو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، کچره دا کار ومنکو، ولن تفعلوا، چره نشئ کوله. نو قرآن ترغیب ورکړي، نه شي کوله، نو په ځان رحم وکړي، ځان بچ کړي د اور نه. ځان څوک بچ کولی شي، نه مطلب دا چې ایمان راوړی. فاتقوا النار التي، ځان بچ کړي د هغې اور نه، وقودها الناس والحجاره، چې خشاک د هغې خلق دی او ګټې کافران، او ګټې یا هغه دي چې جهنم کې په اور تیزولی شي لکه د کویلې په شان، او یا هغه ګټې چې دي ترې خپل بوتان جوړ کړي وو، چې کومې ګټې د دې په الهاو کې لګېدلې وي، یا هغې له درګاهونه جوړ کړي وو، هغه به الله دې سره جهنم کې وغورځي چې دا ستاسو هغه سامان دی. اعدت للکافرین، دا جهنم تیار شوی د پاره د کافرانو. دې ته تخویف وایي د قرآن په اصطلاح کې. تخویف ذکر شو، اور پسې بشارت ذکر کوي د مؤمنانو. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے پیغمبر زیر ورکا کسان ته چې ایمان راوړل دي او عمل کوي صالح په طریقه سنت.
دسو ان لهم جنات چې بشکا خاص د دې لپاره جنتونه دي تجری من تحتها الانهار چې بهيږي ولاندې دونو داغې نه نهرونه کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا هر وخت کې چې ورکړي شي دي تا د دې جنت نه د میوه داغې نه خوراک قالوا ابوایدا جنتیان هذا الذي رزقنا من قبل دا هغه میوه دي چې موږ لرا کړی شي په دنیا کې یو دا معنا ولیکن دا معنا کمزوري ده څنګه دنیا کې دومره میوه کم دی چې کلمه استعمال شي چې د جنت هغه ټولې میوه په دنیا کې وي چې دی هغه موږ لرا کړی شي بهتره دا خو هغه میوه دي چې راکړی شي موږ له لګون د مخ کې رنگ به یو شان دی ملائک به ته وی چې اوخره رنگ یې هغه څه دی خوند بدل له او تو به متشابه راولې وشدي تامیوي د جنت او یو شان پرنګ کې جدا جدا په خوان کې ولهم فی ازواج مطهره د دې جنتیان د پاره په دې جنت کې بیبيان دي پاکي د هر عیب نه د هر نقصان نه د هر پلیتینا وهم فیها خالدون او سلورم نعمت ده چې دی په دې جنت کې همیشه ای تخویف بشارت ذکر شو ندی په قران بیا اعتراض چې دا د الله کتاب ځکه نه چې دی کې مثالونه دي چې مخکې بیان شو مثلهم كمثل الذي استوقد نارا دی وی الله اعظم الله ډیر لوی ذات ته چې هغه دي مثالونه بیانې دا د شان سره مثالونه مناسب نه دي الله دا غي جواب کوي چې تاسو د مثال په حکمت پوهیږئ ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بشک الله باک نه کوي پروا نه ساتي چې بیان کیو مثال له مثالونو نه بعوضتن کده ماشی مثال وی فما فوقها یا زیات تدینا په بدن کې لکه مچو او یا زیات تدینا په کموالی کې لکه وزر د ماشی ولیکن دې کې د الله ډیر لوی حکمت چې باغې تاسو نه پوهیږئ او چې مثال بیان شي نو خلق دوه قسم شي فاما الذين آمنوا فساكسان چې مؤمنان دي فيعلمون اغه ته د مثال لډیر لوی علم حاصل شي مؤمنان چې الله یادي قران کې نو په علم سره یادي علم ډیر لوی شي پس دی پوشي انه الحق من ربهم چې دا مثال ډیر حق دی او ډیر د حکمت ته طرفه د رب د دینه واما الذين كفروا وكسان چې کافران دي فيقولون راغي کې علم نشته شور ډیر دی چې کوم خلق سره علم نه کنه راغي شور زوګ ډیری فيقولون راغي شور جوړ کې وای ما ذا اراد الله بهذا مثلا څه مطلب دی د الله په دې مثال سره چې بیان کو ته خو زمونږ د خدایانو بی عزتی وکړه الله سره مقابله پیدا شي او په ضد کې راشي دی سوال کو چې دی مثال کې څه مطلب وو الله جواب کوي چې دی کې دا دوه خبرې دي کنه یذل به کثیرا الله گمراه کوي په دې مثال سره ډیر خلق یغي به بدو غني ويهدي به کثیرا هدایت کوي په دې سره ډیر خلق ته هر ځای کې د قران دا دوه خبرې بیانې ښه او خاص کر سورې بنی اسرائیل کې چراغلو چې شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا دا دو مطلب وي وما يضل به الا الفاسقين نګمرا کې الله په دې سره مگر فاسقان خلق فاسقان نمراد دلته کې کافران دي ذکر واستي قران دري علامي بیانې کړ او ټول د کفر دي الذين فاسقان او کسان دي ينقضون عهد الله چې ماتي وعده د الله د توحید من بعد میثاقه پس د پخوانی دا غینا هغه وعده توحید یې ماته کړی دی وا ته د عقیده مقام دی
او د عمل ويقطعون ما امر الله به ان يوصل او کټکی هغه رشتي او تعلقات چې الله امر کړي پاغه سره چې دا وساتل شي پیغمبر سره تعلق دا سنت مور او بلار سره تعلق پهلوانو سره تعلق دا د الله حکم دی کنه او دی هغه کټکی او دریم ويفسدون فی الارض او فساد کی پزماکه کې ډیرو اولئک هم الخاسرون دغه کسان تاوانیان دي دا څلورمه خبره وا پنځمه چې شوبه په قران راغی جواب شپږمه خبره کې څلور نعمتونه بیانې الله کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا سرنګي شرک کوي د الله سره د کفر په سله کې چې بار راشي معنی د شرک په معنی علی چې سله سره نه ښه سرنګي شرک کوي تاسو د الله سره وکنتم امواتا او تاسو مړوي فاحیاکم الله ژوند کړي ثم یمیتکم بیا به مړ کوي ثم یحییکم او بیا هم ژوند کوي قیامت کې ارزه کې قران دا درې حاله بیانې د انسان موت چې نو پیدا او بیا حیات چې دنیا کې پیدا شو بیا موت پراغه قبر تلار نو بیا حیات ته په آخرت کې دی په قیامت کې په خپل وی چې ربنا احییتنا سنتین امتنا سنتین و احییتنا سنتین دو ذل ملکړو دو ذل ژوند کړو ثم الی ترجعون بیا بد الله ته واپس کړی شي ایو نعمتو چې الله وی نوې اما پیدا کړې دویم نعمت دنیا هر شی مستاسو فائدې له پیدا کړې هو الذی الله ذات خلق لكم ما فی الارض جميعا پیدا کړی ستاسو د فائدې لپاره سوچ بزموکه کې دي ټول ثم استوى الى السماء به اراده وکړه په طرف د اسمان وسواهن سبع سماوات برابر کړه لرا او اسمانونه او بكل شيء عليم الله په هر څه باندې پويږي دا دویم نعمت دریم ذکر کوي نعمت آدم علیہ السلام خلافت چې آدم علیہ السلام لرمي دنیا کې خلافت ورکو اصلورم به ذکر کوي چې هغه ملائکه سجده وکړه دا ټول نعمتونه ستاسو دي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ او یاد کا چې ویلو رب ستا ملائکه ته انی جاعل فی الارض خلیفہ چې زه پیدا کوم پزمکه کې یو نائب یو تابعدار خلیفہ معنا تابعدار قالوا ملائکه وتجعل فيها تپیدا کې پزمکه کې من یفسد فيها هغه څوک چې فساد بکی پزمکه کې لکه مخکې چې جناتو کو او یا دیو جنا چې خلیفہ ته ضرورت ال راضی چې فساد جوړ شي کنه معلومی چې دیو فساد کوي پس په قدمات وی باوینه دیو بل فساد نمرات شرک او دیس په قدما نمرات ظلم ونحنو نسبح بحمدک او یا الله مونږ خو تسبیح وایو استا په حمد سره ونقدس لك او باقی بیان او تعالی را یا د خپل ځان صفائی ډیر کو استاد پاره چې تر رضا شي قال ویل انی اعلم ما لا تعلمون زه پویګم پاغسو چې تاسو په نه پویږئ چې انسان څه شی دی اته کې څومره صفات دي او کمالات دي وعلم آدم الاسماء كلها الله تعلیم ورک آدم علیہ السلام ته د نمونو ټولو ثم عرضهم على الملائكه وبيروان ذکروا ملائکه ته فقال ولا انبئوني خبر را کمال را باسماء هؤلاء کنمونو دي سيزونو سره او دي په صفاتونو سره ان کنتم صادقین کتا سرشتنی صفات دي او کمالات دي وعلم آدم الاسماء كلها الله تعلیم ورک آدم علیہ السلام ته د نمونو ټولو ثم عرضهم على الملائكه وبيروان ذکروا ملائکه ته
فقال ویلا انبئونی خبر را کمال را باسماء هؤلاء کنمونو دی سیزونو سرا او دی په صفاتونو سرا ان کنتم صادقین کتا سرشتنیه قالوا سبحانك لا علم لنا وی ملائکو چې الله مونږ استا پاکي وایو نسبح سبحانك پاکی دا تعالی را مونږ ته هیڅ علم نشته دی لا علم لنا لأن بالجنس مونږ ته هیڅ علم نشته الا ما علمتنا مگر هغه چې تا مونږ لا علم را کړی دی انك انت العليم الحكيم بشکت علم والا او حکمت والا دا د ملائکه اقرارو او نفي د علم غیب چې د غیب حال صرف الله ته معلوم دی ملائکه یې مونږ ته علم نشته قال يا آدم انبئهم باسمائهم ویلا آدم علیہ السلام خبر کدی لرا پنمنو د دې سيزونو سره فلما انبأهم باسمائهم کلا چې خبر ورکاغیتا پنمنو د هغه سيزونو سره قال ویلا الم اقل لكم ما نویل تاسو انی اعلم غیب السماوات والارض چې زه پویګم په تمام غیب د اسمانونو د زمکو هغه معنی وکړه چې په مخکې تیر شو چې یؤمنون بالغیب ان غیب السماوات والارض افهمات معلوم دي واعلم ذ پویګم ما تبدون باغ سوچ تاسو ښکارا وای او ما کنتم تکتمون او چې تاسو پټ ساته فضیلت ثابت شو آدم علیہ السلام نو صلی ملائکه ته امر کوي چې د تعظیم کوي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ او یاد کوي چې ویلو موږ ملائکه ته چې سجده وکړي آدم علیه السلام ته یا په طرف د آدم علیه السلام فسجدوا سجده کړي وټولو الا ابلیس مگر شیطان نو کړی ولي سعذر وتا نه ابا انکار وکړ واستكبر ځان لوی وګاڼو وکانه من الکافرین او ګرځید د کافرانو نه وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك الجنه ويمن آدم علیہ السلام ته د عزت لپاره چې اوسېګته او بیبيستا په دې جنت کې وکلا منها او خوراک کوي د دینه رغدن به حساب حيث شئتما چې کوم دې تاسو دواړو خوخی ولا تقربا هذه الشجره او منځ دې کېږي دی ونیتا او کنيز دې شوي خوراک ومکو فتكونا من الظالمين نو شی وزن سره نقصان کوونکی فذلهم الشیطان عنها پس خو یول دې دوړ لره شیطان په دغه ونی سره فاخرجهما راويست دوړه مما كان فيه دا غزینا چې دی پکې اوسېدو وقلنا هبتوا ومنغا چې کوسه بعضکم لبعض عدو بعض استاسو د بعض د پاره دشمنان دی وسو یا استاسو دنیاي ژوند با یو بل سره د دشمنی څوک به ابلیس مرګري او څوک به د الله بندياني د دې ژوند به دغه ستيريږي ولکم فی الارض مستقر استاذ پار پزموګه کې زید اوسېدو دي ومتاع الہین او سکدا تر یو وخت پوری آدم علیہ السلام پریشانه کې راغی نو سوال کوي د الله او سوال او دعای د الله نه ذکر کنه فتلقى آدم من ربه کلمات پس ذکر آدم علیہ السلام د خپل رب نه یو څو کلمې فتاب علی الله باندې مهرباني وکړه او توبه ول قبول کړه دا څلورم نعمت انه هو التواب الرحیم بشک الله توبه قبلون کې مهربان دی او څلور نعمتونه په دې شپږم باب کې ذکر شو ور یو ځلې وتویلو چې کوسه او بیا وی کوسه نه حکم یو او فائدې دو بیانولې یو دنیوي فائدہ هغه مخکې ذکر شو چې بعضکم لبعض عدو او بل دینی خبره او تکړه او درا کو زیدو په وخت کې
قلنا هبتو منا جميعا وی مونږ چې کوسه دی جنت نټول فإما یاتینکم منی هدن پس که چر راشی تا استاد ما طرفنا بیان قرآن فمن تبع هدایا سوک چې تابعداري وکړه زما د کتاب فلا خوف علیهم نبیر پدی باندې پراتون کی وخت کې ولا هم يحزنون او نه بغمجن شي په تیر شي عمر پسې والذین کفروا او کسان چې کفر وکړ پزړه کې وکذبوا بیااتنا او دروژن کول آیاتنا زمونږه پجبا اولئک اصحاب النار دا کسان جهنميان دي هم فيها خالدون دي او په جهنم کې همیشه دا دو باب ذکر شو تمهید او یو باب چې باغې کې شپږ خبرې وي دینه پس دریم باب د اخیری او باغې کې با و فصلونه د بنی اسرائیل هر فصل کې وجودا جدا د بنی اسرائیل حال بیان نو دا اول فصل او بدی کې شپږ خبره درې عیبونه د يهودو چې تحریف کتمان حق او ترک عمل او درې صفاتونه د مؤمنانو چې صبر صلات ایمان بالآخرت خطاب کوي خاص پس د خطاب عام یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم اے بنی اسرائیلو اے اولاد د یعقوب علیہ السلام یاد کړئ یعنی شکر ادا کړئ زما د نعمت هغه چې کړه مې دې پتا سو باندې پورا نعمتي کې عمر هغه چې زما نعمت انعمت کې بیا راغی چې ما کړل ته دې د پاره وی چې اکثر خلق د نعمت نسبت بل چاته کو الله وینا ما کړل دې پتا سو باندې واوفوا بعهدی او پورا کې وعده زما توحید اوفی بعهدکم پورا بکم وعده تاسو چې جنت تبام بوزم و اییا فرحبون او خاص زمانو یریږي په زړونو کې و امنو بما انزلت ایمان راوړې په کتاب چې ما نازل کړی مصدقا لما معکم تصدیق کی داغي کتابونو چې تاسو سره دي ولا تکونوا اول کافر به او مکیږي دا اول نه کفر کوونکی په دې قران باندې اسنه چې تاسو ته قران راورسي او تاسو یې چې لا نسلم نه منو نه سوچو کې فکر وکې اول په کفر مکه اول په فکر او سوچو کې یو دا معنا یا اول کافران به ځکه تاسو عالمان یې خلق تاسو پسې دي استاد ایمان به اول ایمانی استاد کفر به اول کفری ولا تشتروا بیااتی ثمنا قلیلا او محبت د دنیا پرې ده تاسو دا کفر د سود وجنه چې دنیا سره محبت ده دومره چې دینم په خرج کو دنیا مواسطه ماخله زما د آیاتونو په مقابله کې دا دنیا لګا ویا یا فتقون خاص زمانه یریږي په ظاهر کې هم ولا تلبسوا الحق بالباطل او تحریف مکوي مگر ډوټ کوي حق د باطل سره اسلام د يهوديت سره دی وې دا یو شی وتکتم الحق او مپټوي حق خبره چې اسلام دی وانتم تعلمون تاسو خو پوهیږئ چې دا حق دی او تاسو دین باطل له منسوخ دی دا د مؤمنانو هغه درې صفاتونه بیانوي واقیموا الصلاة پابندی کوي د مانځو 5 وخته تاسو په مانځ کې خو 5 وخت نو اوس به 5 وخت مونږ کوي په اسلام کې واتو الزکات ورکه زکات ورکعوا مع الراکعين او رکوع کوي سره د رکوع کوونکو نه هر د دین کار په نظام سره کوي جمع باندې تنظیم اشاره کوي اتامرون الناس بالبر تاسو وینا کوي خلق ته په تابعداري د